ملګرو سلامونه. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یوه رجسټر اداره ده. خلک ورسره رابطې کوي. هغه خلک چې غریبانان دي، بېوسه دي، بېڅوکه دي، موږ یې تاسو ته در وړاندې کړو. ګرانو کتونکو، زموږ دغه خواهش وي چې یو کس دې کیمرې ته راشي او د هغې چې کوم دی نو مسله حل شي. د هغې دپاره موږ د هغوی نمبر پې تاسو ته اچوو. د روجې نه پس چې کوم دی نو موږ ویډیوګانې نه دي کړی او اکثریت خلک زموږ زړې ویډیوګانې شیر کوي او په هغې باندې موږ ته کالز ډېر زیات راځي او د رشتو خبرې کوي. خو دغه باب بند دی. موږ د یتیمانو باندې دې وخت کې کار کوو او دې وخت کې ګرانو کتونکو دا یو بچی تاسو وینئ. دا بچی چې کومه ده دې د خوراک نالی سوځېدلې ده او دا باتروم ته تله نو باتروم کې یې تیزاب لیدلی دي. نو دې وی خو دا کولډ ډرنک دي، هغه تیزاب یې څکلي دي. روجې نه چې کوم دی نو موږ د دې په علاج باندې لګیا یو. اپریشن وشي، څه ډاکټران ځان خلاص کړي او څه الله ته منظوره نه وي. هغه اپریشن چې کوم دی ناکامه شو. دې وخت کې په اسلام آباد کې دا د اسلام آباد ویډیو ما ته هغوی رالیږي. مور پریشانه، پلار پریشانه، خپل خپلوان پریشانه. او زم چې کله دا ویډیو سیکم د دې ماشومې نو زړم درد کوي چې یو ماشومې ته نیغ نیغ ګوري او هغه نورو خلکو ته نیغ نیغ ګوري او اوبو ته اړه کېږي خو اوبه څکلي نه شي چې څکي یې نو دې ځای نه لاندې بیا واپس هغه اوبه راغورځوي. هېڅ خوراک نشي کولی او په دغه لږو لږ اوبو باندې چې کومه دا پای او دا یو کال شو چې د مور ژوندم د پلار ژوندم دغه سختو ته چې ګوري د دې بچې هغه سوی وي مړی نشته خو جړا ده. نو دا یو ژوندی علاج چې کوم دی نو هغوی کره کور کې دی. علاج یې ممکنه دی خو وي تشه جیبه ته مې دښمنې. د دې په وجه باندې هغوی علاج نشي کولی. په دې باندې موږ ټسټونو دپاره په دې باندې چې کوم دی نو شپږ نیم لکه روپۍ دا نه چې نه دي لګېدلی پې خو هغه اپریشن ناکامه شو. دې خېټه کې سورۍ اوبه په کوم اړخ باندې ځي، په کوم اړخ ته وځي. الله دې مومن مسلمان د اولاد د درد نه وساتي. ډېره سخته ده، ډېره سخته ده. چا چې بچي وي هغوی ته احساس کېږي چې دې بچی ته وګوري چې دې ته دا مور پلار خپل خپلوان نیا دا په څنګه ګوري. نو ګرانو کتونکو په دې باندې دا نمبر دی ستاسو 100 روپۍ ایزي پیسه 100 روپۍ ایزي پیسه د هغې د اسلام آباد کوئ، د هغې د پېښور کوئ. د دې نه څاڅکي نه دریا جوړېږي، ډېر څه ترې جوړېږي. دڼه ده خپله بچی یې وګڼئ او ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ. دا ټول راپورټونه هم په دې ویډیو کې شته، د دې دا ویډیو هم شته، دا تګ هم شته. دا د اتمانزو اوسېدونکي دا انتخابي ضرورتمند دي، مزدورکار دي، پردي کور کې ژوند کوي. خو لور ته دا مسله راغلې ده ډېره سخته ده. نو ضرور ورسره مدد وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله.